سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سيقول السفهاء من الناس دي زينا دا تحویل قبله هغه بحث شروع کیږي. کعبه ته د منځ کولو هغه ابتدا کله شوې وه، په دې کې د صحابه رضی الله عنهم اجمعین او تابعینو هغه اختلاف دی چې د هجرت نه مخکې په مکه مکرمه کې کله منځ فرض شو نو په هغه وخت کې قبله هغه بیت الله وا یا بیت المقدس وا. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قول دا دی چې د اولینا قبله هغه بیت المقدس وا، چې څنګه نما منځ فرض شو نو قبله هغه بیت المقدس وا، چې هغه د هجرت نه پسم بیا 14 میاشتې باقی دغه شانتی وا بیت المقدس ته هغه منځونه کېدل هغه طرف ته، او د هغه نه پس هغه بیت الله شریف هغه قبله جوړ شو چې هغه احکام هغه نازل شو. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل په مکه مکرمه کې داو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه به حجر اسود او رکن یمانی داغي په منځ کې داغي په درمیان کې منځ کو د دې لپاره چې بیت الله شریف هغه صحیح هغه مخې ته او بیت المقدس هم هغه مخې ته داغي استقبال وکړي. مدینه منوره ته چې کله هجرت وشو نو دا خو ممکن نه ودا خبره چیرې بیت المقدس او بیت الله شریف دا دواړه مخې ته، نو د دې د وجه نه د تحویل قبله هغه اشتیاق پیدا شو. ابن کثیر دا راغستی بیا الله تعالی 14 میاشتې پس هغه بیت الله شریف ته د مخکولو هغه طرف ته قبله هغه ګرځول دا هغه حکم راولي. نور حضرات وایي چې منځ فرض شو نو مکه مکرمه کې ابتدایي قبله چې د مسلمانانو ونو هغه سوا هغه بیت الله، ځکه چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د هغه قبله هم بیت الله شریف و، نو هغه دا وایي تفسیر قرطبی په حواله سره هغه کې هم دغه ذکر شوی دی. لہذا د دې د وجنه
دلتا په دې آیتونو کې هغه د تحویل قبلی هغه بیان الله تعالی کړی دی چې دا یو امتحان دی، ابتلا ده. پوه شوې؟ د منافقینو د پاره، د يهوديانو د هغې د پاره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه هم دغه سوچ او فکر و چیرې په مدینه منوره کې يهوديان دي، د هغې قبله بیت المقدس ده، که هغې طرف ته مخ شي نو دا يهوديان دي با پزړه کې به رقت راشي، نرمواله راشي، اسلام ته به مایل شي. خو چې کله حالات هغه بل شانتي و، هغې اسلام ته نه راتللو، مایل کېدل نه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشتیاق هغه دا و چې قبله دا بیت الله شریف شي. بسم الله الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس، زردا چې وبوي اغا بعقل خلق کما عقل بوقوف خلق. من الناس د خلقنا، السفهاء اللام للعهد. نو د سب وجه دا سوال دی، فی السوال په سوال کې ودا خبره کوي. ما ولاهم عن قبلتهم التي، کم یو سیز اغا وگر زول دی لران قبلتهم د دې د قبلینا، التي كانوا عليها چودي پاغي باندې تر وسه پورې ورته دیو مخ کړو. سولو الیها، هغه طرف ته دی مخ کړو. کم یو سیز دی وگر زول واپس کعبه ته، علیها حالا. نو شپاړس یا ولس میاشتې دا بیت المقدس ته هغه مونځ شوی او د دینه پس بیا کعبه هغه قبله وګرځید. دا یو لوی امتحان او ابتلا وا چې دغه يهوديان، نسوارا، مشرکین د مکه اغیو بدا بیاوی چیرې د دې خو مړه قبله نه د معلوم، کله یو طرف ته مخ کوي، کله بل طرف ته مخ کوي. پوه شئ؟ نو دا یو امتحان او پاغي باندې کانو علیها چودی هغه طرف ته چې مونږ کو حالن. قل ورته وایا اے پیغمبره په جواب کې لله المشرق، د الله تعالی د پاره د مشرق والمغرب او مغرب، دا ټول مغرب، مشرق او مغرب او شمال او جنوب دا فعتب، دا ټول چې دینو دا خو د الله تعالی د پاره دي. پوه شئ؟ مشرق چې دینو هو قبلة النسوارا، دا قبله د چاوه د نسواراو، او مغرب دا قبله د يهوديان وا. پوه شئ؟ يهود دی بمونس کو بیت المقدس تا، دی بخپل قبله بیت المقدس ګڼه. عیسایان چې نو دی با اغا منس کو اغا زیت چې کم زی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اغا پیدا شوی. په دې پوهیږئ تاسو؟ خاجی یهدی ګور دا د تحویل قبلی اغا وجوهنا د وجونا د پینځو وجونا اغا تحویل د قبلی اغا راغلو، اغا ذکر کوي الله تعالی. اولنی وجه یهدی من یشاء، لار خی هغه چاته من یشاء چې وغواړي چې رضای شي، الی صراط مستقیم، اغا لار نیغه مستقیمه سم لارې طرف ته اغا په دې سره اغا الله تعالی را بلی خلق. ويضل من يشاء عن الصراط المستقيم، او گمراه کوي چې څوک غواړي عن صراط مستقیم د نیغې لارې نه. بیان د نیغې لارې چیرې دا صراط مستقیم دا کومه لاره ده، دا کومه لاره ده، دا کوم طرف ته، دا نیغه لاره کومه یوه ده. وکذالک، او دغه شانتي جعلناکم، مونږه جوړ کړی تاسو امتن یو امت، وسطن معتدل، مونږه وګرځولئ یو داسې امت چې هغه معتدل دی، لایق امت. پوه شئ؟ لایق امت، معتدل امت. لتكونوا شهداء، چې تاسو داسې امت، پوه شئ، چې تاسو به نیکۍ طرف ته خلق را بلئ، د بدۍ نه به خلق منع کوئ، د بدۍ نه به خلق منع کوئ، نیکۍ طرف ته به هغه را بلئ، د نیک کار حکم به کوئ، د بدۍ نه به خلق منع کوئ. داسې یو امت
لتكونوا شهداء علی الناس د پاره دی چې تاسو شي هغه گواهان علی الناس په خلق باندې. نو ګور دی آیت نغه اجماع هغه ثابت شوا لتكونوا شهداء علی الناس چې تاسو گواهان شي په خلق باندې، معلمان شي فی الاخرت په آخرت کې، په دنیا کې په آخرت کې، علی الناس په خلق باندې. ويكون الرسول او شی رسول الله صلی الله علیه وسلم علیکم پتاسو باندې شهیدن گواه، پتاسو باندې هغه گواه جوړ شي. نو دینه خو یا دا چې شهداء شهیدا معلما لأن الشهادة لازم للعلم، معلم شي. وما جعلنا القبلة التي او ندا مقرر کړی مونږه القبلة قبلة التي غشي كنت عليها توی پاغي باندې پیغمبره په مکه کې الا لنعلم، دا خو مونږ د دې لپاره نه دا مقرر کړی چې دا به خامخا هغه تر قیامت پوری وي، نه الا لنعلم مگر د پاره دی چې مونږ معلوم کو هغه څوک من یتبعو څوک چې هغه تابعداري کوي الرسول د رسول د پیغمبر، الا لنمیز مگر دا چې مونږ تمیز راولو، نمیز تمیز راولو چې څوک تابعداري کوي د الله جل جلاله د حکم. چې حکم وشو چې تحویل د قبله راغې تاسو مخ کوي هغه کعبه ته، په دې باندې څوک عمل کوي څوک دا خبره مني، دا خود دې د پاره ده. ممن ده چانا ينقلبو چې هغه بیرته را ګرځي واپس ګرځي علی عقبیه په خپل دواړو پوندو باندې، په خپل پوندو باندې هغه واپس را ګرځي. چیرې تاسو قبله نه د معلوم کله یو طرف ته مونږ کوي کله بل طرف، پدې کې خو هغه حکمت ته خانه د الله تعالی په هر یو حکم کې حکمت وي. نو يرجع الى الكفر ينقلب على عقبيه اي ينقلب يرجع الى الكفر چې هغه واپس راګرځي ستا هغه کفر طرف ته. وان كانت لكبيره او بشک دا خبره دا درانه ده، لكبيره لثقيله دا تحویل د قبله چې کوم ده نو دا خو لثقيله دا درانه ده، خو په کافرانو باندې په يهوديانو مشرکانو باندې الا على الذين مگر په هغه خلق باندې دا درنه نه ده هدى الله شاته چې هدایت کو الله تعالی. وما كان الله او الله تعالی نزای کی لیضيع چې ضایع کی ایمانکم استاسو ایماننا استاسو عملنا نیک، الله تعالی هغه نزای کی هغه نه خرابې استاسو اعمال. یا ای صلاتکم استاسو منزنا چا بدا سوال کو چې یرا کما منزونه مونږه هغه بیت المقدس طرف ته کړی دي آیا هغه ضایع شو؟ الله تعالی نه ضایع کوي، هغه هغه باندې تاسو ته الله تعالی اجر او ثواب درکړي. ان الله بشک الله تعالی بالناس په خلق باندې لرؤوف مهربان دی یا ډیر شفقت کوونکې دی. بالناس ای بالمؤمنین په مؤمنانو باندې لرؤوف ډیر مهربان دی ډیر شفقت کوونکې دی رحیم رحم کوونکې دی. قد نرى تقلبا دا تسلی ده پدې کې تسلی ده، نو تسلی ده پکې غمن او شوقا. قد نرى تقلبا بشک مونږ وینو اے پیغمبره تقلب وجهک هغه ګرځیدل د مخستا، تقلب وجهک چې کله مدینه منورې ته هجرت وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه به طرف د اسمان ته قتل چې الله کله به حکم راځي چې تاسو کعبه طرف ته هغه منځ کوي تحویل د قبله به کله راځي. نو الله تعالی هغه ذکر کوي غمن او شوقا، یو غم او یو سوچ او یو فکر، او شوقا او د شوق د وجنه هغه ته ګوري اسمان طرف تستانه زرو چتیږي چې کله به حکم راځي تحویل د قبله چې کعبه هغه تاسو قبله شو. هغه الله تعالی بیانوي قد نرى تقلبا
بشکا مونږ وینو تقلب وجهکا ګرځېدل د مخستا فی السماء په طرف د اسمان فلنولینکا پس ضرور به وګرځو مونږ ته قبلتن هغه قبله تا هغه طرف ته مونږ بتا هغه قبله طرف ته وګرځو مطلب کعبه دا بیت الله شریف ته فلنولینک قبلتن ای فی المستقبل قبلتن ترضاها چې ته پاغي باندې سي هغه خوشاله او استاخوخوي استاخوخه دا کومه قبله کعبه نو هغه طرف ته زرد چتاب مونږ وګرځو هغه طرف ته نو فول وجهک پس وګرځوا مخبل شطر المسجد الحرام فترب د مسجد حرام شطر ویل کیږي دو معنی دي یو استعمالیږي د سمت د شی د پارا پوه شئ او بل طرف د شی یو نصف الشی د نصف شی د پارا استعمالیږي نو دلته مراد هغه مفسرین او هغه سمت طرف د مسجد حرام هغه غسته دي د دې وجه دا ده چې کوم خلق هغه بهر ملکونو کې پاتې کیږي د سعودي عرب نه نو هغه طرف د کعبه ته کومز کوي منځ کیږي طرف د کعبه ته هغه منځ کوي نو منځ کیږي وسکو نصف شی معنا مونږ واخلو نو بیا خو ممکن نه ده ګرانه ده هغه معلوم اول طرف د کعبه ته هغه منځ کیږي کولې شي منځ پوه شوي په دی باندې خجی شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وحيث ما كنتم او هر ځای کې چې تاسو مسلمانانو فولوا وجوهکم پس وګرځوي مخونه خپل شطر المسجد شطره هغه طرف د مسجد حرام ته مخ کې تاسو مسجد حرام ته منظم کی وان الذين او بشک هغه کسان اوتل کتاب کوم ته چې ورکړې شو هغه کتاب تورات و ته ورکړې شو نو اوتل کتاب چې ورکړې شو هغه ته کتاب لا يعلمون انه الحق لا يصدقون انه التحويل الى الكعبه تحویل د کعبه اغه ته پته رچی دا سده دا حق دی دا سچ دی دا صحیح دی دا حق دی دا قبله بدلیدل من ربهم د دې د رب د طرفنا وما الله او ند الله تعالی بغافل بخبر عما يعملون دا عملون ناچ دی کوي لګیا دي د دې ټولو نه الله به خبر نه دی خبر دی زجر اول ولئن اتيت الذين او کچری اتیت الذین راولی تا اغی دیتا اتیت الذین هغه خلقو تا اوتو الكتابا چاہتا چی ورکلشو کتاب بکل آیت هر قسم اغا دلیل هر قسم اغا برهان او دلیل پس باندی راولی پا کعبی تحویل دا کعبی باندی قبلی باندی چیر دا کعبه شوا نو ما تبعو قبلتکا ما تبعو دی تابیداری نکئی قبلتهم قبلتکا استاد سشی استاد قبله دی نمانی اغا دلیل ستا قبله نمانی دا د صد وجنا عنادن د زد د وجنا د زد د وجنا د عناد د وجنا ستا قبله نمانی نو یو سیز د آیات ساتي چې د عناد او د زد او د حسد د دی علاج اغا نشته ده شتا علاج شته کیږي پوه شو علاج څه ده اغا توجه ال الله طرف ته توجه ده پوه شو او چې کله زد او عناد موجودین په دلایل باندې په بوره په دی باندې اغا سوګ ناوري د خپل زد او عناد د وجه نه اغا سوګ اوري نه نو دا ډیره خوشي بیماری ده حسد بغض زد او عناد او د دې علاج هغه کیږي په تصوف باندې د اولیاء الله مجالس تاغه کې ناس تکول په دې باندې د دې علاج کیږي د انسان زړه پاغه کې نرمي راشي پاغه باندې خبره لګي داغه نه زد او عناد او حسد وزي او زد او عناد دا چې نوي نو ټول معاملې هغه برابر وي
هغه که دنیوي کارونه وي که اخروي وي که د آخرت کارونه وي نو زه د عناد دا ویستل پکاري رونو. نو عنادن دی یو دلیلم نه مني چیرې مونږه ستا قبله دی تسلیم کی چې هغه کعبه ده په دې پوه شوي. وما انت بتابعین او نه ته تابعداري کوونکې قبلتهم د دې د قبلې ته د دیو قبله نه مني پوه شوي. ستاسو خو دلیل دی الله تعالی درته حکم کړی دی قبلتهم د دې د کعبې د دیو د قبلې چې هغه د دیو قبله سوا تاسو سماوي چې هغه د يهوديانو قبله چې ونو بیت المقدس هغه بخپل قبله بیت المقدس منله. د عیسایانو قبله چې ونو هغه چې کمزه عیسی علیه السلام پیدا شوی نو هغه د هغه قبله واغه طرف ته مخ کو. وما بعضهم بتابعين وما بعضهم او ندی زینی د دینا بتابعين تابعداری کوونکی قبله بعضین د خپل د زینی د نور د قبلو د خپلو د یو بل قبلام نه مني هغه منلو تم تیار نه دي چې يهوديان هغه دی راولګي او بیت الشرق اللام هغه طرف ته دی منځو کی هغه دی قبله و مني او یا دی عیسایان راولګي او هغه دی بیت المقدس ته منځو کی نو پخپلو کی یو بل قبلو ته منلو ته هغه تیار نه دي. وما بعضهم بتابع قبلة بعض دا هم د صد وجنا عنادن دا د زد وجنا پوه شوي. ولئن اتبعت اهواءهم او کچری تابعداري وکړتا اهواءهم د دې د خواهشاتو من بعد ما جاءك د دین پس چراغ تا اے پیغمبره من العلم د علمنا ته په خواهشاتو پسې لاړې پوه شوي. نو ولئن اتبعت اے صلیت الى قبلتهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم پس د علمنا انك بشکت اذن پدغه وخت کې بال من الظالمین نو تبعید ظالمانو معنا بنه کوي ښا زیاتی کوونکو نا بترجیح الادنى على الاعلى مخالفا لامري ترجیح الادنى على الاعلى الذين هكسان آتيناهم الكتاب چاته چې ور کړه دې مونږه کتاب يعرفونه هغه دا رسول پیجنی دا پیغمبر دا نبی پیجنی کما يعرفونه لکه څنګه چې دی پیجنی ابناءهم خپل زامن دومره پیجنی دومره ورته پته لکه خپل چاته چې دا پته چې را دا زما زوی دی دومره ورته پته چې دا پیغمبر دی دا سیدا یا دا تحویل د قبلی دا پدی باندې خپوی دی خپی پوی دی چې دا د الله تعالی د طرف نه دی خو بیا هم هغه نه مني. وان فريقا او بشکا سخلق منهم د دینا لا یکتمون الحق هغه ضرور پټوي لا یکتمون خامخا پټوي هغه حقا حق خبره لا یکتمون الحق هغه تحویل د قبله هغه پټای لګیا دي وهم يعلمون او حال دا چې دی پويږي په تحویل حقیقت د تحویل د اغه ندی خبر دی حقیقت د تحویل د اغه ندی خبر دی لګیا دي بیا هغه پټای. الحق دا حق دی دا قبله د بدلیدل چې دی تحویل د قبله دا حق دی. الحق ثابت من ربک د جانب دربستانا الحق من ربک فلا تکونن پس مکیگتو من الممترین د شکونکو نا شاکین بانهم لا یعلمون. ولکل وجهة اے لکل قوم د هر یو قوم د پارا وجهة اغا یو طرف مقرر دے د هر یو قوم د پارا یو طرف مقرر دے هو مولیها چغا مخکون کی دی هاغه طرف تا متوجی کیدون کی دی هاغه طرف تا اتباع د قرآن او د سنت. فاستبقوا الخيرات نو هو مولیها هاغه مخکون کی دی هاغه طرف تا. فاستبقوا الخيرات تاسو سبقت وکي وړاندې زي هغه پنیکو کی
اتباع د قرآن دا نیکی دا، سنت دا نیکی دا، او د دقه نیکونه ومنها تحویل القبله، هغه تحویل د قبله دی. نو هغه طرف ته تاسو توجه کوي، تاسو سبقت کوي. اینما تکونو، هر ځای کې چې تاسو، یاتی بکم الله، راب ولی تاسو الله تعالی جميعا ټول. ان الله، بشک الله تعالی، علا کل شیء، په هر څیز باندې قدیر، قادر دی. په هر کار باندې هغه قدرت لرونکی دی، په هر کار باندې قدرت لرونکی دی، قادر دی. ومن حیث، اے الکعبه، ومن حیث، او د کم زینه چې خرجتا توزی، فول وجهک، پس واړه مخبل شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد حرام، په طرف د مسجد حرام. وانه، بشک دال الحق، ضرور حق دے من ربک، استا د رب د طرفنا. وما الله، او ند الله تعالی بغافل، بخبر عما تعملون، دا عملون نا چې تاسو کوي لګیاي، دا عملون نا چې تاسو کوي، من المخالفه، چې هغه سره مخالفت ته. ومن حيث، او دا تاکید ده، ومن حيث، او کم زین چې اے پیغمبرا خرجتا توزی، فول وجهک، نو مخ واړوا، وجهک شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد حرام، هغه طرف ته مخ کوا چې مونږ کې. وحيث ما کنتم، او هر ځای کې چې تاسو، فولوا وجوهکم، نو واړوي وجوهکم، مخونه خپل، شطره، هغه طرف د هغې ته، د قبلې طرف ته. لئلا یکون للناس، د فاردی چې نوی، للناس د خلقو د پارا، علیکم پتاسو باندې، حجتن س الزام س دلیل، الا الذین، سوا د هغه خلقنا، ظلمو چې هغه ظالمان دي، منهم د دینا، فلا تخشوهم، پس مه یریږئ د هغې، فلا تخشوهم، تاسو مه یریږئ د هغې، واخشوني، او ویریږئ زمانه. الله تعالی فرمایي ولی اتم نعمتی علیکم، چې زه پوره کما خپل نعمت پتا سو باندې. ولعلکم تهتدون، او د پاره دی چې تاسو لار بیا مومینه، خلارا د هدایت لارا، خلارا هغه بیا مومی تاسو، کاملا، کامل، کامل لارا. کما ارسلنا، نو کما ارسلنا فیکم، کما ارسلنا فیکم رسولا، رسولا للهدایت، کما ارسلنا فیکم رسولا للهدایت، لکه څنګه چې موږ راولېږلو فیکم بتاسو کې رسولا، یو پیغمبر. داسې نعمت ته دا، منکم، ستاسونا، ستاسونه دی، فرشته نه ده، نو ستاسونه دی چې هغه انسان دی، ستاسو د قوم نه دی، په تاسو کې پاتې کیږي. دا د څه دپاره؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یو پیغمبر هغه ډیوټي الله تعالی بیانوي چې د هغه کار بسئ، د هغه کار بسئ. یتلو علیکم، چې تلاوت کوي په تاسو باندې، دا صفت اول دی. یتلو علیکم، تلاوت کوي په تاسو باندې، للعوام، عوام خلقو د پاره، من الاحکام، احکام بیانوي. پیغمبر او یو عالم دا هغه کار بسئ، هغه به احکام بیانوي عام خلقو ته، عام خلقو ته هغه تلاوت کوي، احکام به ورته بیانوي. ویزکیکم، ویزکیکم الرهبان للرهبان بالتوحید من الشرک والکفر، او تزکیه به کوي د نفس، دا صفت ثانی ده چې د کفر او د شرک نه هغه به خلق راوباسي. تزکیه به کوي د نفسونو، تصوف پکې راغی چې د خلقو هغه زړونه به پاکوي، د خلقو د زړونو نه به کینه، حسد، بغض، نوري بیماری دي هغه وباسي چې هغه باطینی بیماری دي. نو ویزکیکم، او تزکیه به کوي ستاسو، پوه شوي؟ نو تصوف پکې راغی، دا د پیغمبر ډیوټي ده خانه. ویعلمکم الکتاب، او تعلیم به درکوي د څه؟ د کتاب. ویعلمکم، زده کوي به تاسو ته،
الکتاب قرآن مجید، للعلماء علماء تا، القرآن کتاب نه مراد هغه قرآن مجید دی. نو تعلیم هغه به درکوي تاسو ته د کتاب مدارس پکې رالل، مدارس پکې رالل. دغه مخکې ویزکیکم خانقاهونه دي، خانقاګانې چې په هغې کې د الله هغه نوم انسان ته پیران صاحبان اولیاء الله هغه ښیي، د هغې د ویلو هغه چل ورته ښیي، د هغې تزکیه کوي. ویعلمکم الکتاب مدارس پکې رالل. علماء کرام هغه خلکو ته تعلیم د قرآن ورکوي، تعلیم د قرآن ورکوي، د علوم د قرآن. والحکمت او بادشاہی، والحکمت بادشاہی پکې راله. د دینه مراد بادشاہی حکومت، سیاست مدنی. سیاست مدنی بعض خلک وایي لکه سیاست نشته په اسلام کې، په اسلام کې وایي سیاست نشته، په قرآن کې سیاست نشته. پوه شوي علماو هغه هسې لګیا دي سیاست کوي، دا کوي، پلان کې کوي، ډنګلې کوي. سیاست اصل کې حق د علماو دی، سیاست به علما کوي. عوام خلک په سیاست څه پوهېږي؟ هغه د سیاست نه څه خبر دي چې سیاست څه ته وایي. د سیاست تعریف څه دی؟ اصلاح الدارین، اصلاح الدارین د دواړو جهانو هغه اصلاح، د دنیا او د آخرت اصلاح. نو سیاست خو کار د علماو دی. پوه شوي؟ د عالم وی د سیاست څه کار دی چې عالم سیاست کوي، پلان کې کوي. سیاست کار د علماو دی. ووټ خو امانت دی. پوه شوي؟ دا خو امانت دی خانه. والحکمت او بادشاہی او سیاست مدنی، حکومت سیاست مدنی. ویعلمکم او تعلیم ورکوي دغه پیغمبر تاسو ته تعلیم درکوي د څه شي؟ د احکامو د طب، ډاکټري او طب نبوي. دا پکې رالل، دا د پیغمبرانو کارو، دا د هغې ډیوټي وه. ویعلمکم او تعلیم درکوي تاسو ته، زده کوي تاسو ته ما لم تکونو تعلمون، هغه څه چې تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ. فاذکروني پس یاد کوئ، ما اذکرکم چې یاد کم زه تاسو، وشکرو لی او شکر وکئ زما، ولا تکفرون او ناشکري ونه کوئ زما ناشکري مه کوئ. نو څوک چې شکر وباسي الله تعالی د هغه نعمتونه پې سیوا کوي، نعمتونه پې سیوا کوي. او چې څوک ناشکري کوي نو هغه نه نعمتونه الله تعالی کټ کوي. په شکر سره نعمت هغه سیوا کیږي. فذکرونی بالطاعت والعباده، تاسو ما یاد کوي په طاعت او په عبادت، په هغې سره. اذکرکم نو زه به تاسو یاد کم، بنعمتي والثواب، په خپل نعمت او په ثواب، په هغې باندې به زه تاسو یاد کم. وشکرو لی او تاسو زما شکر وباسئ، ولا تکفرون تاسو ناشکري مه کوئ. نو لازیدنکم هغه نعمتونه هغه به زه نورم سیوا کمه. لازیدنکم فیها نو هغه به زه نورم سیوا کمه. یا ایها الذین آمنو، شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه هغه فرمایي چې هذا تسلی للنبی صلی الله علیه وسلم، دا تسلی د پیغمبر علیه السلام ته، ځکه چې هغه غمجن شوی په هغه خبرو په تحویل د قبلې کې چې کومه خبرې راغلې وي، خلکو د دنیا خبرې کړې وي، پوه شوي هغه بې وقوفو خلکو، کمعقلو خلکو. نو دا تسلی د نبی علیه صلات وسلام له ټولو مؤمنانو لره چې ګوره تاسو باندې غم راشي، تاسو باندې تکلیف راشي، مصیبت راشي، نو په هغه ټیم کې به تاسو مدد د الله تعالی نه غواړئ. پس سره اولنی نمبر صبر به کوئ. صبر یو بهترین عمل دی چې تاسو به صبر کوئ، بل الله طرف ته به توجه کوئ په مونځ سره. پوه شوئ؟ نوافل به کوئ، فرضي مونځ ته، خپلو عباداتو ته، هغه طرف ته به تاسو توجه کوئ. الله تعالی به دغه مصیبت او تکلیف هغه ختمی لري کوي. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، استعینو تاسو مدد واخلی،
مدد اخلی دا یو طریقه یو فارمولا یو نسخه دا الله تعالی مونږ ته وښوده چې په هر سخته کې تاسو مدد اخلی پس سره بالصبر په صبر سره په صبر سره. نو یا ایها الذین آمنو اے مومنانو استعینوا تاسو مدد اخلی بالصبر په صبر سره والصلاة او په مون سره مدد حاصلوي په صبر او په مون سره. ان الله بشک الله تعالی مع الصابرین سره د صبر کوونکو دی. الله تعالی ملګری دی د صبر کوونکو. په ټول قرآن مجید کې هغه د صبر تذکره 72 پیری شوی ده 72 پیری هغه د صبر تذکره شوی ده. من صبره الله تعالی ویشوی صبر یو بهترین عمل دی په لږه خبره باندې مطلب لږ تکلیف باندې هغه صبر پکار دی. بل مسلمان روړ ته هغه صبر پکار دی. ډیر کارونه د وجه الله تعالی سم کی د ډیر لانجو غیمو دا غینا الله تعالی انسان خلاص کی په صبر باندې په صبر باندې پوهشوي. او په دې باندې هغه یو کاروان هغه خپل منزل تم رسیدې شي چې د هر یو کس جواب ورکول د هر یو تنقید کون کی هغه جواب ورکول په دې سره کاروان هغه منزل ته نه رسی په نیمه لاره کې پاتې کیږي. نو صبر یو بهترین عمل دی د مسلمانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره چې انسان صبر وکي د ډیر لوی شر نه بعضې وخت کې انسان هغه بچ کیږي. نو صبر کوي دا ډیر لوی عمل دی. ان الله مع الصابرین الله تعالی فرمایي چې د صبر کوونکو ملګری هغه الله تعالی دی. نو الله چې د چا ملګری شي الله د چا سره شي نو دی به کامیاب وي که ناکامه دی به خامخا کامیاب وي دی نشي ناکامه کېدی. ولا تقولوا لمن يقتلوا او موای هغه چاته لمن يقتلوا چې شهیدان شي لمن يقتلوا هغه چاته يقتلوا چې هغه شهیدان شي فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې. د دې تفصیل چې کوم دی په سوره عمران کې اگر روان دی الته به ان شاء الله دی باندې تفصیلی خبره کوم. ولا تقولوا لمن يقتلوا او موای هغه چاته لمن يقتلوا چې هغه شهیدان شي فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې اموات مړي هغه ته مړی موایا چې کوم د الله په لاره کې ووجل شي شهید شي نو هغه ته مړی موایي که اموات الکافرین په شان د مړو د کافرینو څنګه چې مړی د کافرانو دي هغه شان مړی او یا د نورو عام مړو په شان مړی هغه خلکو ته موایي چې کوم د الله په لاره کې هغه شهید شي خپل قربانی ورکی د سر د وینې او د الله په لاره کې شهید شي. نو د شهادت یو لویه مرتبه ده هغه د عام مړو په شان مې حسابوي لکه عام مړي چې څنګه یې پوه شوې. بل احیاء بل هم احیاء بلکې دی ژوندي دي بلکې دی ژوندي دي پوه شوې په حقیقت کې دی ژوندي دي. ولکن لا یشعرون لیکن دی نه ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ د دې په ژوند باندې دی چې الله کوم ژوند ورکړی دی نو هغه تاسو نه پوهیږئ هغې باندې. نو چې نه پوهیږئ پکې پوه شوې پوهیږئ پې نه نو خبرې پکې مه کوئ چې الله څنګه فرمایي چې تاسو به نه پوهیږئ نو تاسو پکې ولې خبرې کوئ پوه شوې. ولنبلونکم او مونږ به ضرور وازمایو تاسو بشیء په یو څیز سره من الخوف قلیلا بشیء قلیلا من الخوف د یرنا عن العدو د دشمن یره به تاسو راځي دشمن به تاسو باندې راځي هغه یره به راځي مسلمانانو والجوع او بل یره هغه لوګه به راځي به تاسو باندې. په دین اسلام کې به دا خبرې راځي خدا هر څه چې دینو دا به څه کوئ برداشت کوئ به. ونقص من الاموال او نقصان د مالونو برازي مالونه بم کمیږي پوه شوې. بی ایجاب زکات په ورکولو د زکات سره زکات په ورکوي مالونه بم کمیږي صدقې به ورکوي په هغې به مالونه کمیږي خود دې ته به دغه نه کوئ پریشانی به نه راوړئ. والانفس او نفسونه هغه به دغه کیږي دا
هغه ته به نقصان رسی، ځانونو ته تاسو ته به نقصان رسی. په جهاد کې به تاسو ته نقصان رسی، تاسو به شهیدان کیږئ، خو په دې باندې بزله کته پورته نه کوئ. دا ازمیخت امتحان دی، الله تعالی تاسو ګوري. والثمرات او میوه، ستاسو فصلونه میوه پاغي کې به کمی راځي، پاغي باندې به غلې راځي، پاغي باندې طوفان راځي. پټې دې الکا جوار غنم دا ورسه د باران په راشي الکا خراب کړ، دا هر څه برازي. خودی ته بس کوي هغه سینه کولاو ساتي، دا امتحان دی. ناشکری بنه کوي او داسې الفاظ بنا دا کوي چې پاغي باندې الله تعالی هغه تاسو نه خفشي. په دې پويږي دا ټول هر څه د مسلمانۍ ستړلې خبرې دي. ولنبلونکم بشیء من الخوف، یره برازي د دشمن، هغه د دشمن حمله کوي، دشمن راغې، کافران هغه اټم بم تیار ک، هغه لوی اسلحه تیار کړي، قسمه قسمه جازونه هغه تیار کړل، نوی آلات تیار کړل. پوه شو مسلمان ته به هغه په دې باندې یریږي نه، ته خپل کولاو سینه ساتي او د هغه مقابله وکي، د هغه د ټولو سيزونو د آلات مقابله وکي. والجوع پتا به لوګ راځي، پتا باندې بس راځي، میدان جهاد به پتا باندې به لوګ راځي، روټي به د تن ملاويږي، قحط برازي. په دې ټولو حالاتو کې به ته د الله تعالی شکر ادا کې. مخکې د شکر تذکره وشوه، فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تکفرون. په دې کې بس ونقسم من الاموال، مالونه بم کمیږي په زکات سره، په صدقات سره، د الله په لار کې به لګوي، په جمعات کې به لګوي، په مدرسه کې به لګوي، غریبانو مسکینانو اغیله به ورکوي، په مجاهدینو باندې خپل مالونه لګوي. په دې سره وستاسو مالونه کمیږي، خدایو امتحان دی، ابتلا ده. والانفس او تاسو به شهیدان کیږئ، تاسو به د الله په لار کې خپل وینو تویوي، خپل سرونه به قربانوي، شهیدان کیږئ. با پوه شو په جهاد کې خو تاسو به د خپل سینه غتنګوي نه. والثمرات او به تاسو باندې با هغه تاسو میوه به کمیږي، پاغي باندې به آفت راځي، مصیبت پر راځي. پوه شو غلې طوفانونه یا په جهاد کې هغه به کمیږي، خو به دې بتاسو هغه زړه پورته نه کوي. دا یو امتحان دی. الله تعالی خپل د هغې نتیجه ذکر کوي چې ګوره دا ټول حالات چې هغه برداشت کوي. وبشر الصابرین او زیر ورکا الصابرین هغه صبر کوونکو ته چې څوک په دې ټولو حالاتو باندې صبر وکي نو هغه ول زیر ورکا. هذا متعلق باستعینوا، دا متعلق ته د هغه استعینوا. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر، الته د صبر هغه تلقین راغله د مسلمانانو ته چې تاسو صبر کوئ. نو الله تعالی فرمایي چې صبر کوونکو له زیر ورکا، چې د دې په بدله کې به الله تعالی تاسو له دینه خار صدر کوي. په دې پوهیږئ تاسو. وبشر الصابرین او زیر ورکا هغه صابرانو صابرینو خلقو ته. الذین هم الذین، دا هغه خلق دي، دا صابرین دا هغه خلق دي، دا سوچه مسلمانان، کامل مسلمانان مؤمنان، دا هغه خلق دي. اذا اصابتهم هر کله چې ورسیږي دی تا مصیبت سمصیبت، چې راشي بدی باندې سمصیبت، قالو نو دی وای ان جړه او فریاد گریوانونه دانشلې، چې کله دیو ته سمصیبت راشي س تکلیف ورسی نو دی باغې په بدل کې سوی انا لله و انا الیه راجعون. بشک مونږ د الله تعالی یو و انا الیه او بشک مونږ داغه طرف ته راجعون، بیرته ورګرځو، بیرته تلون کیو. مونږ هم د الله تعالی یو، مونږ به الله تعالی ته واپس کیږو زوبا. نو د غم او د تکلیف په وخت کې مسلمانانو لدا پکار دي چې هغه انا لله و انا الیه راجعون د دې ورد کوي او په دې باندې عمل کوي. خجی اولئک علیہم، دا خلق دی علیہم چې بکمو صلوات اغا مهربانی دی، مهربانی دی من ربهم د خپل رب د طرفنا. صلوات فی الدنیا، دا انواع د رحمت
فی الاخرت په آخرت کې په دنیا کې او په آخرت کې من ربهم د جانب د رب د دینا ورحمت او رحمت ته په دنیا کې هغه خوشالۍ دی په دی باندې مهرباني دی ورحمت او رحمت ته عظیمه فی الاخرت په آخرت کې هی الجنه چې هغه جنت ته هغه خلقو د پاره چې کوم صابرین شاکرین بندگان وي ورحمت او رحمت ته واولائک او دا خلق چې هم المهتدون دی هغه په هدایت مندون کې دي سملار باندې دي دا خلق په سملار باندې دي قول ورته وای پیغمبره ان الصفا ګور څنګه چې ابتلا څنګه چې هغه امتحانو په تاسو باندې د تحویل د قبله امتحان و ايضا لنبلونکم بالسعي بین الصفا والمروه ما بین د صفا او د مروه کې دا هم یو امتحان دی ابتلا ده ان الصفا بشک صفا والمروه او مروه دا د عبادت زیده من شعائر الله دا الله تعالی د نخونه دي دا دواړه د الله تعالی د نخونه دي شعائر الله د الله تعالی نخي مقبره شو جمعات شو مدرسه شو پوه شوي صفا مروه مسجد حرام بیت المقدس ټول دا د الله تعالی شعائر دي نخي دي د دې به احترام مسلمان کوي خیال به ساتي فمن حج البيت فسوق چې هغه حج بیت الخانه کعبه کوي او یا تمرا یا عمره کوي فلا جناح نشته د سګنا سوبال علی په د باندې ايطوف بينهما چې هغه طواف کوي د دواړو زینو په مینس کې هغه سعی وکړي هغه سو کی د صفا مروه په مینس کې هغه سعی وکړي فلا جناح عليه ايطوف بهما ليسعى بينهما چې سعی وکړي د دې په مینس کې سعی پوه شئ ومن تطوع خيرا او ومن تطوع خيرا سوق چې هغه په خوشحالي سو کی خيرا یو نیکی په خپل مینا د نیکی یو کارو کی د زړه ومن تطوع خيرا تاکید للطواف تاکید دی به کی طواف تا فإن الله فسبشك الله تعالی شاکر قدردان دی علیم عالم دی بالنیات ساسو پنیتونو عالم دی پنیتونو ستاسو نیت ته ګوري په هر عمل کې په نیک عمل کې هغه ګوري ستاسو نیت ته هذا تخویف دا تخویف بیانې الله تعالی ان الذين بشکها خلق یکتمون چې هغه پټي ما انزلنا هغه چې نازل کومونګه من البینات د ښکارا او دلیلونو نخونه هغه لګیا دي هغه پټي نو ما انزلنا من البینات البینات ای القرآن قرآن داغي آیتونه داغي احکام هغه پټي والهدى او د هدانا مراد هغه صفت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی یا ته مراد هغه سنت دی یا ته مراد هغه سنت یا صفت د چا دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او هدایت من بعد پس دا غنا ما بیناو چې هغه مونږ بیان کړی دی هغه للناس د خلقو د پاره فل کتاب په کتاب کې للناس فل کتاب ای فی التورات په تورات کې خجی اولئک دا خلق چې دی لعنهم الله ای اللعنت فی اللغه لعنت ستوي خلق ویل که پتا دی لعنت وی لعنت به پار چا باندې هم نه لګي پوه شئ په هر چا باندې لعنت ستوي لعنت البعد عن الرحمت لعنت ویل کیږي لريواله د رحمتنا البعد عن الرحمت لريواله د الله جل جلاله د سنا د رحمتنا دې ته ویل کیږي لعنت ویلانهم الله لعنت کی پاغي باندې الله تعالی اللعنون لعنت کون کی ټول لعنت کون کی پاغه باندې سوئی پاغه باندې لعنت وئی الخلائق كلها ټول مخلوقات پوښوي الا الذين مگر هغه کسان تابوا عن الكتمان وغيرها تابو چې دی توبه وباسي د کتمان وغيرها د خپل بد عملونو نه واصله او دی سو کی اصلاح کی عملهم د خپل عملونو وبینوا او دی اغسو کی بیا ظاهر کو حق خپل عمل سم کی پوښوي او حق اغه ظاهر کی
ما کتمو هغه چې د پټ کړی وي حق نو فاولئک دا کسان چې دي اتوب علیهم نو زه به څه وکړم دی ته به زه رجوع پر رحمت وکم د دې توبه به زه قبوله کم د دې توبه به زه قبوله کم اتوب علیهم زه توبه قبلهم علیهم داغي وانا التواب الرحیم او زم توبه قبلهم کې معاف کون کې الرحیم مهربان يم ان الذين بشکا خلق کفروا چې هغه انکار کوي و ماتو او مړ شو وهم کفار او حال دا چې دي کافران دي په کفر په حالت کې دي مړ شو اولئک علیهم لعنت الله اولئک دا خلق چې دي علیهم په دی باندې لعنت الله لعنت دی الله تعالی دی والملائکه یو د فرشتو والناس یو د خلق اجمعین د ټولو په دی باندې ټول خلق لعنت وای چې د کفر په حالت کې دي د غشي دا سورته وای مړ شي خالدین فیها دی به همیشه په دی کې اے په دغه لعنت کې فیها اے فی اللعنت په دغه لعنت کې به دی همیشه وی لا يخفف عنهم العذاب نبشي سپکوله نبشي لری کوله پوش عنهم العذاب د دین عذاب ولا هم ينظرون او نبدی تمولت ورکول شي عن العذاب د عذابنا نبدی تمولت ورکول شي د عذابنا نو چې مولت ورته نشي ورکوله دا اوس دها غزینا یا ایها الناس عبدو داغینا هغه بحث بیا شروع کیږي خو په بل تعبیر سره هغه بحث شروع کیږي خو په بل تعبیر سره و الہکم الہ واحد او معبود ستاسو چې دی الہ واحد هغه خدای یو دی معبود ستاسو الہ ستاسو هغه یو الله تعالی دی ایک یو دی ستاسو معبود هغه ایک یو دی لا شریک له چې دا هغه د څوک شریک نشتا نفی د الوهیت عن غیر الله دا غي بیان دی د غیر الله د الوهیت نه نفی لا اله نشته د معبود بل موجود الا هو مگر صرف هغه د الله تعالی دی پوښوي الرحمن او چې رحمان دی به ارسال القرآن پر علی گلو د قران سره الرحیم او رحیم دی رحم کون کې دی به ارسال الرسول الیهم پر علی گلو د رسول الله علم دیتا ان فی خلق السماوات بشکف پیدا کولو کې فی خلق السماوات هذا دلیل عقلی علی التوحید دا دلیل عقلی دی په توحید باندې فيه رد على الدهری په دهریانو باندې رد دی خاپ دی کې ان فی خلق السماوات بشکا پیدا کولو د اسمانونو کې ول ارض او د زمکو کې واختلاف الليل او پتلو راتلو د شپې کې والنهار او ورځ کې واختلاف الليل دلیل عقلی دلیل انقلابی د دې زنه دلایل انقلابی شروع کیږي انقلاب راولي پوه شو شپراشي والنهار او ورځ راشي نو دا څومره لوی انقلاب دی چې شپه راځي بیا پاغه بس ورځ راځي پاغه بس شپه راځي والفلک دا دلیل عقلی بحری دی والفلک التي او هغه څه هغه کشتی التي تجري چې هغه رواني هغه کشتو کې چې هغه رواني فی البحر پسو په دریاب کې دلیل عقلی بحری کشتی رواني په دریاب کې مسافر به کې سواری لانچونه جازونه دا بکې دا رواني هغه خپل منزل ته سفر کوي رواني دا د الله تعالی هغه قدرت نه دی دې ته نه ګورئ تاسو بما ينفع الناس بما الماء بما په هغه سيزونو سره ينفع الناس چې نفور کوي خلکو ته د فائدې سامانونه وړي پاغي کې پراته یو طرف ته لاړ شي یو ملک ته بل ملک ته د اغه زینا د چین نه د نورو ملکونو یو زیبل زید اغه نه به خلک دغه کیږي سوارشي راځي سامانونه پکې د دنیا پراته وما انزل الله دا دلیل جوی ده او هغه چې نازل کړي دی الله تعالی من السماء د اسمان مما ينوبو چې نازل کړي هغه وبو نو په هغه وبو سره بیا سکیږي وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بیا
ژوندي کړل پاغي سره څه شی ژوندي کړل زمکه مړه شي بعد یبسها پس د مرګ د دې زمکې نه دا باران ډیر وخت نه کیږي زمکه مړه شي پوه شوې هغه بوټي مړاوي شي واخه فصلونه هغه مړاوي هغه وچ شي مال انسانان هغه ته تکلیف وي مړاوي هرځه خړ پړ ښکاری مړه شي زمکه نو الله تعالی چې باران وکي نو دا زمکه ژوندۍ شي بیا دا زمکه بیا شي دا بیا ژوندۍ شي خانه بعد موتها پس د مرګ د وچېدو د هغې نه پوه شوې وبث فیها او خواری کړل فیها په دې کې من کل دابة د هر قسم زناورونه په ځمکه کې هغه ګرځي فرقا و نشرا دیو ګرځي من کل دابة دابه چاته ویل کېږي ما یدب فی الارض چې هغه په ځمکه باندې څه ګرځي وتصریف الریاح او په ګرځولو د هواګانو والسحاب المسخر او په وریځو کې المسخر چې په قابو کې دي بین السماء په منځ د اسمان کې مسخر دي په منځ د اسمان کې دلیل عقلی جوی الرياح والسحاب المسخر تابعداري دي بین السماء په مابین د اسمان کې ولور دی د ځمکې لآیات دا نخدي عقلیه لقوم دا قوم د پاره یعقلون چې هغه عقل لري پاغي کې سپویا س شعور او عقل وي د هغه قوم د پاره په دې ټولو دلایلو کې چې عقلیو په دې کې ډېر نخې دي خو چې سوچ ورته کوي ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه سوکتي يتخذ چې هغه جوړي من دون الله بيد الله تعالی نه سوا د الله تعالی نه اندادن شریکان هغه د الله تعالی سره نور په برابرۍ باندې هغه خلق نیسی شریکان نیسی مَن يتخذ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه هغه څوک نیسی شریکان اندادن شریکان يحبونهم دی محبت کوي د شریکانو سره که حب الله ایک حب المؤمنین لله لکه څنګه چې محبت کوي مؤمنان د چا سره د الله تعالی سره لکه د مؤمنانو چې د الله جل جلاله سره څومره مینا محبت ته نو دقه شانتی مینا کوي محبت کوي دا کافران د چا سره د خپل شریکانو معبودانو سره والذین اوها خلق امنو چې مؤمنان دي اشد حبا دی اغا زیات محبت کوي لله د الله ته سختی په محبت کې خالص محبت کوي لله د الله تعالی سره علی حبهم الانداد څنګه چې دا شریکان اغا د خپل دغه مشرکان د خپل معبودینو سره محبت کوي نو دا غيونه زیات محبت مؤمنان د چا سره کوي د الله تعالی سره په دې پوه شوي کنه نو شرک دا 15 قسمه ده شرک فی التصرف د الله تعالی سره شرک فی دفع الضرر د الله تعالی سره شرک فی العلم د الله تعالی سره شرک فی النفع د الله تعالی سره او شرک فی الذات لکه څنګه چې د دیو آغا عقیده و چې عیسی ابن الله عزیر ابن الله وغیرہ په دې پوه شوي ولو ير الذين او کاشکت الذين خلقوا ظلموا چې ظالمان دي اذ يرون العذاب هر کلا چې وګوري دي عذاب ان القوه لله جميعا چې قوت د الله تعالی د پاره دی ټول چې عذاب ویني پوه شوي نو عذاب څوک راولي اخروی چیر دا قوت او طاقت دا خو اوس وګورئ دا کما وایرس چې دی کرونا وایرس دا خو اسی یو چپه ده یو هوا ده ټوله دنیا لاک ډاون شو کنه ټوله دنیا په کورونو کې کېناسته کنه دفترونه سکولونه مدرسې جمعتونه هر څه دا بند شو خلک ویرید دا د الله تعالی عذاب دی امتحان دی ابتلا ده په دې پوه شوي کنه دا خو اسی یو هوا ده یو چپه ده یو وبا ده نور عذابون خود دنیا دی ان القوة لله جميعا وان الله وبشك الله تعالی شدید العذاب ډیر سخت عذاب ورکون کې دی شدید العذاب ډیر سخت عذاب ورکون کې دی د هغه چا د پاره چا چې د الله نه سوا هغه نور معبودان نیولي استبرأ الذين اتبعوا هر کله چې وزار شي الذين خلق هغه خلق
من الذین د هغه خلقنا چې هغه ویزار شي د هغه کسانو نه چې تابعداري به کوله په دنیا کې. یو سړی به په غلطه لار روانو او د هغه تابعداري به کوله، پوه شوې، نو هغه ویزار شي. او یاد که هغه وخت استبر الذین چې هغه ویزار شي هغه خلق اتبعو چې کومو تابعداري شوی وا، من الذین د هغه خلقنا اتبعو چا چې تابعداري کړي وا، چا چې تابعداري کړي وا، نو دغه د چا چې تابعداري شوی وا نو هغه به ویزار شي په قیامت کې. په قیامت کې به ویزار شي، نه مړه زستا ملګری نه یم، پوه شوې، زستا ملګری نه یم، ورور خپل کار کوه. تا ته شاوي چې د الله نه سوا د بل چا عبادت وکړه د غیر، دا به ورته ووایي ښه دغه مشران کافران. من الذین دا خلقنا اتبعو چا چې تابعداري کړې وه، ورأوا العذاب هغې به وویني عذاب، پوه شوي چې عذاب ویني، وتقطعت او غص بشي کټ بشي بهم الاسباب د دې تعلق، په دې سره به د دې تعلق هغه څه شي هغه کټ شي بسبب کفرهم، پوه شوي، اسباب د مودت او محبت او د اخلاص هغه به ختم شي، پوه شوي. وقال الذین، نو دا خلق چې کم دي دا غریبانان خلق د دیو چې کم مالدار خلق نو کاغه په غلط رواني خدا ټول خلق پاغیو پسی، نو دا غریبانان خلق به بیال ته وی. وقال الذین اتبعوا او بوئی هغه خلق کم تابعداری کړي کم چې لګیاو تابعداری کړي وا، لو ان لنا کرتن چې کاش مونږ لوي دوباره تګ. دا غریبانان بو یرجی کوم دوباره لاړ شو دنیا ته، پوه شوي، دنیا ته دوباره لاړ شو نو فتبرأ منهم، مونږ به د دیو نه سیو، د دیو نه به مونږ براءت اختیار کو، د دینه به مونږ وزار شو په دې غټانو پسې مالدارانو په دې بيدینه خلکو په دې پسې کوم بیا پسې شونو بس نه بزو پسې د دیو خبره به نه منو، پوه شوي، د دیو خبره به بیا مونږ نه منو. خو الته خو به بیا موقع نه خانه، الته به بیا موقع نه دوباره دراتلو د دنیا ته. هر یو کافر هر یو بدعمل هغه به دغه کوي، تمنا کوي، ارزو به کوي. فنتبرأ منهم ویزار شمون منهم د دینا کما تبرؤوا منا، لکه څنګه چې دی ویزار شو منا زمونږ، لکه څنګه چې اوس دیو انکار کوي چې یاره مونږ تاسو مونږ نه پیژنو نه یې جنو، زه خپل کار کوي. دغه شانتي به مونږ په دنیا کې دوباره اوس که مونږ ولېږي نو مونږ به د دې خوالم نه ورځو، مونږ به دې ویزار یو بالکل. خو بیا به هلته موقع دا نه میلاویږي، دنیا یو ژوند دی، یو چانس دی، موقع ده. کذالک دغه شان یریهم الله وبخیدی تعالی تعالی اعمالهم عملون د دې حسرات پیمانتیا بی علیهم پاغي دی بډیر پیمانای ډیر افسوس بکئی، حسرات افسوس بکئی علیهم په دی باندې با افسوس وی پیمانتیا بی. وما هم بخارجین او نبوی دی وتن کی بهر ته وتن کی من النار د دوزخنا، دی بداغې نه بیا نوزی، پوه شوې، دوزخ نه بیا راوتل د دیو نشته دی، پوه شوې. دا د څه د وجې نه ما فعلو شرک، چې دی هغه شرک کړی. الله تعالی دې مونږ د دوزخ نه وساتي، الله تعالی دې مونږ له خپل خیر راکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. یا الله زمون گناهونه معاف کی، په گناهونو د عفو قلم راکاږي. الله تعالی سوي له شو واوري دې شو، الله تعالی قرآن مجید باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دغه خلکو چې کومه غیر دینه يهوديان عیسایان هغه تیر شوي دي مشرکین، د هغې د عملونو نه مونږ په امن او امان کې وساتي. الله تعالی نیکان صالحان بندگان مونږ جوړ کړي. الله تعالی خپل رحم او کرم معامله زمونږ سره وکړي. الله تعالی څومره خلق وفات شوي دي شفا باغي مغفرت نصیب کړي، څومره خلق بیماران دي شفا کامله عاجله ول ورکړي. الله تعالی څومره خلق مونږ ته د دعا د پاره ویلي دي، الله تعالی دعاګانې په خپل در کې قبول او منظور وګرځي. الله تعالی زمونږ د مدرسې ته الله تعالی تعلیمي او تعمیري ترقی ورکړي. الله تعالی څومره خلق زمونږ سره امداد کوي، تعاون کوي، الله تعالی مالونو کې جانونو کې خیر او برکت واچي.
الله تعالی جمعات تا کار روان دی الله تعالی په خیر خیریت سره سر ته ورسه الله تعالی اتفاق او اتحاد د دې ټول کلی نصیب کی الله تعالی څومره خلق امداد کوي تعاون کوي الله تعالی داغي په مالونو جانونو کې خیر او برکت واچي څوک جانی امداد کوي هغه خپل وخت ور کوي جمعات لا خپل ټیم ور کوي خپل کار کوي د لاس خو الله تعالی څوک مالی امداد کوي مال ور کوي الله تعالی څوک صحیح صالح مشورې ور کوي الله تعالی د ټول په عمرونو کې مالونو کې خیر او برکت واچي الله تعالی د لنټر دا کار په اتفاق د ټول کلی په اتفاق او اتحاد سره سر ته ورسه الله تعالی د بغضونو او عداوتونو د دشمنونو مونږ په امن او امان کې وساتي الله تعالی د لانجو غویمو الله تعالی د شیطان د خوشحالۍ د کارونو مونږ په امن او امان کې وساتي الله تعالی دا ټول کلی په اتفاق او اتحاد باندې ولري الله تعالی زموږ د جمعات په بهترین نقشه په بهترین حسین او مزین نقشه باندې سر ته ورسه الله تعالی تخپل رحم او کرم معاملې زموږ د ټولو سو کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.